د دې خلکو په دې مخونو دا خنداګانې د حق حقدار تاسو لږ راواړوئ. مولانا محمد شفیع صاحب سره وایي په دې موقع د دې خلکو دا خنداګانې دا کوم چې ملون ممکن ستاسو سره خبرې کوي چې کوم سروې کړې ده او بیا دا مو چې یوې میاشتې پرې کې چې کوم دي خلکو ته ملون څه وایي په دې موقع باندې د کومو ځینو سلسله په 400 کې روانه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه لفخان صاحب. الحمدلله د ټولو ناول سیلاب چې راغی په هغه شپه باندې زموږ کارکنانو خلکو سره مالونه او د هغې چې کوم دی ځناور او چې څه کیدي شو هغې اوښکلي دي په هغه شپه باندې رومنې ریلیف یې ورکړی دی او بیا د هغې نه پس مسلسل الحمدلله تر نن ورځې پورې د چرسدې مختلف علاقو ته داسې سوات او همدارنګې دیر ته داسې نوشهره ته په ټول وطن کې الحمدلله تاریخ لبیک لګیا دی خپل کار کوي. نن هم الحمدلله دلته ماجوکي کې تاسو ولیدله چې په ډېر ګڼ تعداد باندې فوډ پیکیج او تقسیم شو. داسې رسمي پیکیج هم نه و بلکې پوره وافر سامان و چې په هغې کې د یو غریبې کورنۍ دپاره د یو نارمل کورنۍ دپاره تقریبا د میاشتې پورې په هغې کې راشن و د هغې د خوراک څښاک سامان و. بس په دې الله پاک نه شکر وباسو چې الحمدلله په دې کار خیر کې زموږ حصه وي او په هغې کې زموږ نه چې کوم دی لکه د دې مخلوق خدا ته د دې خدمت دپاره موږ له موقره کوي. زه دا نه وایم چې دې داسې بس په دې موږ د الله پاک شکریا موږ ادا کوو او بیا د دې خلکو چې د دې په ذریعه باندې الله پاک زموږ نه د خیر دا کار اخلي. شفیق صاحب دا 22 ورځې چې کوم دی مسلسل موږ دا تقسیم وکړو صرف موږ د 400 ذکر کوو دا د کارکنانو هغه راغونډه ده داسې خلک دي چې هغوی وایي موږ مدد هم کول غواړو ناغه حاجي آباد شریف ته راتلی شي یا طریق لبیک سره هغوی څنګه رابطه کولی شي؟ بالکل جی الحمدلله څنګه چې ټول وطن کې یو د اعتماد فضا قایمه شوه او په ډېر دیانت سره او په ډېر اخلاص سره موږ الحمدلله د خلکو امانت هغې ته رسولی دی. نو انشاءالله هغې دپاره موږ زموږ کارکنان مسلسل لګیا دي ګنټو پیاده سفر کوي خپل چې کوم دی خرچې کوي خپل تیل سیزي او خپل کرایانې ورکوي صرف د دې دپاره چې کوم حقدارو ته حق دی چې هغه ورسي. انشاءالله موږ مکمل کوشش کوو په دغه کې موږ شپه ورځې لګیا یو انشاءالله تعالی او زموږ رب نه دا امید دی چې مخلوق خدا د خدمت تا کومه سلسله چې دا به جاري او ساري وي انشاءالله دې کې به کمې نه راسي. چې تاسو سره جي څوک تعاون کوي رارسي کارکنانو په لاس باندې تحریک په لاس باندې بالکل جی حاجي آباد شریف ښکاره یو ځای دی او زموږ نوم هم هر چاته پته ده نو چې څوک هم کوي انشاءالله تعالی زه هغې له دا باور ورکوم چې د دې حق به انشاءالله هم حقدار ته رسي. په دې موقع به جي څه زیاتره خلک چې تقسیم کوي نو جنډه راله ولګوه ووټ به راکړې دا به راکړې تحریک لبیک جي مقصد څه دی او څه وایي؟ دا خلک ګواه دي چې دوی راغلي وي جنډې راله راکړې ما ورته دا سیسټم داسې دی چې دا د جنډو نه دی دا د خدمت دی او امید دی که تاسو وکتل د تحریک کار نو کیدای شي جنډې به مو لګوئ خو زمونږ چې کوم نیت باندې کړی دی هغه دا دی چې بس موږ ستاسو خدمت وکړو په اخلاص باندې وکړو او انشاءالله بیا به تاسو ته د هر چا منشور او د هر چا دستور او د هغې کارکردګي مخې لای نو هر سړی هوښیار دی پوهېږي په دې باندې چې هر څوک د غریبو په درد باندې دردمند دي د دې په غم باندې غمجن دي او چا سره د دې غم دی نو انشاءالله تعالی هغه بیا بالکل ښکاره دي هغه فیصله خو بیا هم قوم ته پرېښې ده چې هغې ضمیر څه فیصله کوي نو هغه بیا د هغې د ضمیر فیصله ده. موږ چې په کوم نیت باندې دا کړي دي موږ وایو چې دې ته کوم تکلیف رسېدلی دی کوم کاروبارونه خراب شوي یا کورونو ته نقصان رسېدلی دی کوشش دا وکړو چې په هغې کې موږ څومره مداوه کیدای شي چې موږ وکړو. مزید عمرلجي څنګه سوچ دی څنګه چې تاسو په دغه کې 50 هزار روپۍ ورکړې د هغې کې نو د چا کورونه ړنګ شوي دي فصلونه دې لپاره هم چې چا چې انشاءالله نقصان که د چا شوی دی انشاءالله موږ به کوشش کوو که د چا کورونه مکمل چې تللي دي نو د هغې د آبادۍ کوشش به هم کوو که چاته نقصان رسېدلی دی د هغې تخمین هم لګو او انشاءالله زموږ په هغې کې سروې شروع ده کوشش به کوو چې تر کوم حده پورې کیدای شي چې موږ دې سره مالي مدد وکړو. د اسلامي رڼا کې چې خلکو له به څه میسج ورکوي ډېر خلک دا دي چې د متاثرینو مال وړي او عجیبه عجیبه سیسټم روان دي. بس حدیث شریف دی والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله پاک دغه چا مدد کوي چې څوک د خپل ورونو مدد کوي نو انشاءالله زما دا یقین دی که څوک په دې کې لګیا دي نو د هغې به هسې به سم بغیر د دې نه چې هغې څه خپل لغو کې الله پاک به ول ښه ورځ ورکوي نو زه خو وایم بجای د دې چې د دې خلکو حق وخوړلی شي را مخکې شه دې ته خپل حق ورسوئ. زما د رب نه دا امید دی زما د محبوب علیه السلام فرمان دی چې بیا الله به ستاسو مدد کوي انشاءالله او داسې مدد به هم کوي چې من حیث لا یحتسب چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي نو بجای د دې چې د دې حق وخوړلی شي زه یم را مخکې شه دې ته حق ورسوئ او د دې دپاره کوشش وکړئ الله کریم جل جلاله به دله هغه څه درکړي چې په وهم او ګمان کې به هم نه وي انشاءالله. پیر صاحب له ورته پیر صاحب جی نن سهار زمون 500 خاندانونو کې دغه فوډ پیکټ تقسیم کړو دا بستریار سبا وایي چې مولانا شفیق نو د مولانا شفیق صاحب په حق کې موږ سو وایو خدا به وایي چې الله دې درجات بلند کړي او خدای دې
ډله نورم مضبوطه کړي خدای د دې په لاس په پاکستان کې اسلامي قانون راوستل کی دا خلک مسلمانان یا نور خو موږ لړو چو خلکو او قسمه خلک دي قسمه خبرې دي خو لکه دا شی بالکل لله فی الله دی د الله د رضا دی او موږ ته دا ویلي چې لکه که تاسو که نیشنلي راته او که پیپلې راته او که هر څوک راته دا ولور کې دا مه وایه چې دا د عمران خان ډله ده دا دنه خفه یو دنه خوشحاله یو هر چا له ورکې دا د خدای د رضا ورکوو نو د خدای د رضا شی همدغسې دي چې هغه د 200 دښمن یو شان دي موږ خو ډېر شکر ګزار یو د خدای ستاسو سره مو خو دوی سره د خدای خو